बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़ीन तاسو इब्राहिम खान लوزي مخکې ویډیو کې چې کوم دی مونږ ډسکشن کړو چې آیا د لیبرټي منیجمنت باره کې د پریکټیکل لحاظ سره مونږ چې کوم دی ډسکشن کړو چې یاره مونږ به دا نیو کمر لپاره دا ویډیو تاسو ته ما مخکې ویلو چې نیو کمر لپاره دا ویډیو ده چې یاره مونږ سند لیبرټي به چې کوم دی څنګه زده کوو چې څوک فرست ډے نه چې کوم دی مونږ سره لیبرټي کې راشي هغې سره چې کوم دی مونږ څه ډسکشن کولی شو څنګه لیبرټي مونږ څنګه پریکټیکل لحاظ سره کولی شو نو پهله خو چې کوم دی تاسو ته ما ویلو چې یاره مونږ به چې کوم دی د منیجمنټ لحاظ سره به مونږ هغه کوو چې آیا منیج به مونږ څنګه استعمالوو پریکټیکل لحاظ سره مونږ سره چې کوم دی پیشنټ سره به څنګه خبرې کوو او دې سره به چې کوم دی څنګه ډسکشن به کوو څنګه به نه کوو ورسې دي او بیا تاسو ته ما ویلو چې یاره مونږ به چې کوم دی دې کې تاسو سره پریکټیکل لحاظ سره کوم انسټرومنټ نن به چې کوم دی مونږ خپل ټاپک طرف ته ځو انسټرومنټ باره کې چې انسټرومنټ مونږ څنګه استعمالو څه پروسیجر دی انشاءالله دغه ټول به مونږ تاسو ته ښیو مونږ سره راځئ خالی دا چې کوم دی مونږ سره د ټولو نه اول چې کوم دی مونږ زیاتره ټیسټونه مونږ سره دي جي هغه مونږ چې کوم دی زیاتره ټیسټونه مونږ چې کوم دی پهله سټیپ چې کوم دی زمونږ دا دی چې مونږ په مایکروسکوپ یا چې کوم دی په سنټریفیوج مونږ سنټریفیوج نه سټارټینګ اخلو سنټریفیوج نه مونږ څنګه سټارټینګ اخلو چې آیا مونږ سره چې کوم دی جیل ټیوب وي یا چې کوم دی مونږ سره پیوټي ټیوب وي کوم مونږ د سیرم لپاره کوم ټیسټونه استعمالو هغه مونږ چې کوم دی سنټریفیوج نه اخلو سنټریفیوج کې مونږ سره مختلف دغه دي دا تاسو کتلی شئ جي دا چې کوم دی د 0 نه واله تر 40 پورې د دې سپیډ اپ دی آیا چې کوم دی مونږ سره چې کله پیشنټ چې کوم دی سیوایي نو مونږ چې کوم دی څونه سپیډ اپ سره چې کوم دی دا استعمالولی شو لکه فار ایگزامپل 10 باندې استعمالولی شو 20 باندې استعمالولی شو 40 باندې او داسې ورپسې چې کوم دی سپیډ اپ چې کوم دی مونږ د دې کوو دا چې کوم دی مونږ سره سنټریفیوج مکمل چې کوم دی د سنټریفیوج طریقه مونږ سره دا ده چې دې کې مونږ سره دا چې کوم دی تاسو ته دا ښکاري جي دا چې کوم دی مونږ سره دا 1 دی دا 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی مونږ سره چې کوم دی دا شپږ چې کوم دی دې کې مونږ سره دا هول دی دې کې مونږ سره د سنټریفیوج طریقه مونږ سره دا ده چې آیا دا مونږ سره لکه فرض کا دا مونږ سره یورین دی که دې یورین کې چې کوم دی دا مونږ دومره اغشتی دی دا بیا چې کوم دی مونږ سره به دې سره په دې به مارک مونږ کوو دا مارک تاسو ته ښکاري جي دا مارک تاسو ته ښکاري په دې به مونږ مارک کوو چې آیا مونږ څومره پورې یورین اغشتی دی نو دې سره به مونږ چې کوم دی بیا داسې واخلو دې سره به مونږ واټر واخلو دا واټر ورسره مونږ څه لاچو چې د دې چې کوم دی بیلنس دا تاسو وینئ جي د دې بیلنس برابر دی د دې بیلنس دا مونږ بیلنس لپاره ځکه اچو دا اوس چې کوم دی تاسو سره ښکاري یو کې یورین دی یو کې چې کوم دی مونږ سره واټر دی دا مونږ چې کوم دی 1 کې واچولو مونږ یو 1 کې واچولو او یو دې 1 ته مخامخ مونږ به چې کوم دی واچو په 4 نمبر کې نو دا 1 4 یا 2 5 باندې یا 3 6 باندې دا مونږ چې کوم دی دې ته مخامخ ځکه اچو چې د دې سنټریفیوج بیلنس مونږ سره برابر وي دا چې کوم دی دا د دې کور دی دا مونږ چې کوم دی استعمالو د دې لپاره چې یاره د دا چې کوم دی مونږ ته څه نقصان نه رارسي اکثر چې کوم دی دې نه چې کوم دی دا یورین بهر ته روځي یا بلډ ته نه بهر ته روځي دې لپاره دا بیا مونږ دغه کوو نو 1500 RMP چې کوم دی مونږ د دې سنټریفیوج دغه چې کوم دی د دې سپیډ اپ دغه کوو کله چې مونږ په دې کې دا استعمال کوو دا مونږ سره چې کوم دی د دې یو انسټرومنټ دی دا بیا مونږ راواخلو جي دا مونږ سره راواخلو یورین چې کوم دی مونږ سره کوم مونږ سنټریفیوج کړي دي او دې کې چې کوم دی مونږ دا یورین به مونږ چې کوم دی توی کوو چې کله دا مونږ توی کوو دې کې مونږ سره چې کوم دی لاندې کم پاتې شوی وي هغه به مونږ راواخلو او بیا چې کوم دی دا مونږ سره چې کوم دی دې ته مونږ ویلی شو دې ته مونږ سلیډ وایو دا سلیډ به چې کوم دی مونږ په دې باندې کیدو
او په دې باندې به چې کوم دی دا مونږ واچو. ټیک شو جي. چې کله مونږ دا دې باندې واچولو دا مونږ سره چې کوم دی کور سلیپ دی. او د ټول نه مخکې زه تاسو ته ووایم چې مونږ خو چې کوم دی دا سیکشن چې کوم دی سنټریفیوج مونږ وویلو. د دې نه پس مونږ سره دا دی چې آیا مایکروسکوپ به مونږ څنګه استعمالو. مایکروسکوپ دویم نمبر باندې مونږ سره مایکروسکوپ اکثر چې کوم دی مایکروسکوپي چې کوم سیکشن وي هغې کې چې کوم دی مونږ یورین او دغه نور ټیسټونه دا چې کوم دي دا به مونږ سټپ بای سټپ یو یو دغه کوو ډسکس کوو به انشاءالله. خو صرف دومره ده چې مونږ چې کوم دی صرف په دې باندې دغه فوکس وساتو چې یاره انسټرومنټ مونږ څنګه استعمالولی شو څنګه استعمالولی شو. صرف د دې دا کور سلیپ به مونږ په دې باندې کېږو. ټیک شو جي. کور سلیپ هم پې کېښو دا مونږ سره دا چې کوم دی کور سلیپ دا مونږ په دې باندې کېښو. ټیک شو جي. دې کې بیا مونږ سره مایکروسکوپ کې مونږ سره دې ته چې کوم دی دا مونږ سره ای پیس ورته مونږ وایو. ټیک شو. او دا مونږ سره چې کوم دی لینز دی جي لینز. اکثر چې کوم دی د یورین لپاره یا نور ټیسټونو لپاره چې کوم دی مونږ پهله چې کوم دی په 10 باندې چې کوم دی په 10 باندې فوکس وکړو. دا تاسو دا زیړ کلر ښکاري دا چې کوم دی 10 لینز مونږ دې ته وایو. دې باندې به چې کوم دی په 10 لینز به مونږ دا فکس کو او چې کوم دی بره به کو. بیا به چې کله مونږ سره فکس په نظر باندې مونږ سره راغو مونږ به بیا چې کوم دی دا 40 لینز دی دا د دې والا دا بلو والا چې کوم دی مونږ سره 40 باندې مونږ ته واړو نو مونږ سره به انشاءالله بیا کلیر راځي. دا چې کوم دی مونږ سره مایکروسکوپ یوزز چې کوم دی مونږ سره دي په دې باندې دا تاسو ته ښکاري په دې باندې چې کوم دی مایکروسکوپ مونږ سره اپ اینډ ډاون کیږي. اپ اینډ ډاون دا بیا مونږ سره دي په دې باندې مونږ سره کلیرنس ښکاري چې آیا مونږ سره دا فکس شو نو په دې باندې چې کوم دی بیا مونږ سره ښکاري چې یاره کلیر دی کلیر نه دی نو په دې باندې مونږ ځان ته کلیر کوو. ټیک شو جي. دا بیا مونږ سره دا دې خواته نه دا کم بټن چې کوم دی دا دې خواته نه په دې بټن مونږ چې کوم دی دا سنټریفیوج دا سټیج مکمل سټیج چې کوم دی دا مونږ مخکې او وروسته بوزو. ټیک شو جي. په دې باندې چې کوم دی مونږ اخوا دې خوا چې کوم دی لیفټ او رایټ چې کوم دی کولی شو او په دې اپ مخکې وروسته چې کوم دی په دې باندې کولی شو جي. نو دې چې کله مونږ په دې باندې 40 باندې دا مونږ سره چې کوم دی دا مونږ سره لایټ دی د مایکروسکوپ لایټ چې کله مونږ سره آن شي بیا به چې کوم دی مونږ فکسیشن مونږ کوو نو په دې اپ اینډ ډاون کیږي. په دې مونږ فکسیشن کوو دې کې مونږ ګورو چې یاره فکسیشن مونږ سره څنګه کیږي. دا به مونږ معمولی به راکوو چې کله مونږ ته په نظر باندې مکمل لږ غونته کې څه ښکاره شي بس هغه ځای کې مونږ سټاپ شو. چې سټاپ شو بیا به چې کوم دی مونږ دا 40 والا لینز دا تاسو ته ښکاري جي دا بلو والا دا 40 لینز دی مونږ سره دا 40 لینز به مونږ راواړو او په هغې کې به مونږ چې کوم دی وګورو که مونږ ته څه په نظر راتله خو صحیح ده که نه راتله بیا به چې کوم دی مونږ دې کې دا فکسیشن به کوو دا دې کې معمولی تاوو دې کې به انشاءالله مونږ سره بیا کلیر به راځي په نظر باندې. هغې کې چې کوم دی بیا مونږ دا اوس چې کله تاسو سره یورین یا نور ټیسټونه هغه چې تاسو مکمل یو ځای وکتو چې دې کې تاسو ته ښکاري تاسو پاتې شي دې کې خو کلیر خیر نه راځي خو چې کله تاسو ته په نظر باندې کله یو مکمل څومره ایریا د ښکاري دا تاسو سره یو فیل شو. ټیک شو. یو فیل کې به تاسو مکمل یورین آري کې پس آر بی سی یا نور سب اپیتیلیل سیل کیلشیم اوکزیلیټ ټریپل فاسفیټ او داسې نور دغه چې موږ سره څومره سیلز راځي هغه به تاسو کاونټ کړئ بیا به چې کوم دی بل دغه به واړوئ سټیج به واړوئ بیا به بل فیلډ واړئ څلور فیلډونه به تاسو وګورئ د هغې ایوریج به وګورئ نو هغې سره به چې کوم دی ستاسو هغه رزلټ به چې کوم دی رزلټ طریقه به بیا تاسو ته انشاءالله موږ ښیو چې کله بیا موږ وروسته دغه کوو. اوس راځو جي دا موږ سره چې کوم دی کمیسټري ټیسټ دی کمیسټري مشین دی. کمیسټري مشین موږ دې ته وایو. دې کې موږ مختلف ټیسټونه کوو. دې کې موږ چې کوم دی آر بی سی آر بی ایس کوم چې شوګر ټیسټینګ
فاسټینګ او رینډم دغه ټیسټ ورکې موږ کوو. رینل فنکشن ټیسټ چې کوم وي ګردو لپاره چې کوم کېږي رینل فنکشن ټیسټ هغه موږ کوو. او ایل اف ټي ورکې موږ کوو. لیور فنکشن ټیسټ چې کوم دی موږ چې کم د جګر لپاره کم ټیسټ کوو هغه مکمل مادې کې کېږي. کم مکمل کولیسټرول جی پی ټي مکمل کم ټیسټونه کېږي هغه موږ چې کوم دی کیمیکل کیمسټري کې موږ ټیسټونه کوو. کیمیکل کیمسټري کې چې کله موږ ټیسټ کوو په هغې کې موږ سره چې کوم دی مختلف دې ته وایو موږ چې دې ته موږ دا موږ سره چې کوم دی 100 والا تر 1000 پورې دی مایکرو لیټر دی موږ سره. دې کې بیا موږ سره چې کوم دی دا د 10 نه تر 100 پورې دی. ټیک شو جی. دا موږ سره 2 پیپټ دی جی. پیپټ موږ هغې ته وایو چې موږ چې کله سیرم یا چې کوم دی یورین یا چې کوم دی نور څه دغه وي موږ سره نو په دې کې موږ چې کوم دی استعمالو. دې کې موږ سره د 10 نه والا تر 100 مایکرو لیټر دا موږ سره چې کوم دی د 100 نه والا تر 1000 مایکرو لیټر. لکه فار ایگزامپل اوس چې کوم دی موږ د 10 نه تر 100 پورې اخلو سیرم اخلو نو یا ریجنټ اخلو دا موږ د ریجنټ او د سیرم لپاره استعمالو نو هغه به چې کوم دی بیا موږ دا استعمالو دا ورکوو. او دا چې کوم دی د 100 نه والا تر 1000 پورې کم مایکرو لیټر چې کوم موږ ریجنټ اخلو یا سیرم اخلو. سیرم خو خیر موږ دونه نشو اخیستی خو چې کم کې سپیشل ټیسټونو کې استعمالیږي بیا چې کوم دی موږ دا اخلو. نو د دې طریقه کار دا دی چې کله موږ کیمسټري ټیسټونه کوو فرض کا دا چې کوم دی دې ته موږ کیلشیم ټیوب وایو. دې کې چې کوم دی بیا موږ سره دا استعمالیږي دا چې کوم دی موږ سره دا یلو ټیپ دی دا موږ سره چې کوم دی بلو ټیپ دی. بلو ټیپ موږ څه کې استعمالو او یلو ټیپ موږ څه کې استعمالو. یلو ټیپ چې کوم دی تاسو سره په ورکوټ کې استعمالیږي. یلو ټیپ هم ورکوټ دی او دا به چې کوم دی موږ سره ورکوټ کې د 10 نه والا تر 100 پورې استعمالو. او دا موږ سره چې کوم دی غټ دی دا به موږ د دې طریقه کار دا دی چې دا موږ دې کې داسې فکس کو او د 100 نه والا تر 1000 پورې دا موږ استعمالو. چې فرض کا ریجنټ وي د دې طریقه کار موږ سره څه شی دی دا موږ سره چې کوم دی په دې باندې راوړي چې دا تاسو 100 استعمالي چې 100 نه والا تر 1000 پورې تاسو 100 استعمالوي دا تاسو د استعمالولو شي. ها د دې طریقه کار بیا څه شی دی چې موږ ریجنټ دی به دا پوش کو او دې کوم چې کوم دی ریجنټ واچو یا بیا به دا پوش کو څونه سیرم زمونږ لګي د 10 نه والا تر 100 پورې څونه لګي هغه به موږ دې کې استعمال کو او دې کې بیا واچو جی. دا طریقه شو موږ ماشین دی ماشین له ډایرکټ ورکو چې کم ټیسټ زمونږ په کار وي لکه فار ایگزامپل شوګر ټیسټ او فاسټینګ رینډم شو یا نور څه چې کوم دی کولیسټرول شو ټي جي شو هغه موږ هغه ټیسټ په دې کې موږ راواړو او دا به چې کوم دی موږ دې له ورکو دلته موږ سره رزلټ راشي. رزلټ نه پس به چې کوم دی موږ دا ځان سره نوټ کړو. د دې نه پس موږ سره چې کوم دی موږ سره چې کوم دی سنټریفیوج هم وشو. ټیک شو. سنټریفیوج هم موږ سره وشو مایکروسکوپ هم موږ سره وشو او کیمسټري ماشین کې انشاءالله موږ فردر چې کم ټیسټ دغه کوو موږ به چې کوم دی ډسکشن به کوو چې کم ټیسټ موږ پروسیجر وي. ټیک شو جی. دا موږ سره چې کوم دی پی ټي ټیوب دی دې ته موږ پی ټي ټیوب وایي. پی ټي ټیوب چې کوم دی پروترامبیټ ټیسټ چې کوم موږ استعمالو لکه پی ټي کم زموږ بلډ چې کوم دی هغه موږ دې کې واچو نو هغه چې کوم دی موږ دې نه سنټریفیوج وباسو نو چې کوم کلاټینګ دپاره کوم ټیسټونه کوو لکه فار ایگزامپل چې کوم موږ سره کلاټ کېږي کم بدن کې کم پروترامبین وي که نه هغې دپاره موږ دا استعمالو. او فرض که بیا دې سره چې کوم دی دې کې موږ سره ای ډي ټي ای دا ټیوب دی ای ډي ټي ای دې کې موږ سره ټیوب چې کوم دی تاسو ته ما بل ویډیو کې چې کوم دی ډسکشن کړی چې ای ډي ټي ای موږ د څه دپاره ولې دې کې ولې بلډ نه کلاټ کېږي نو بلډ دې کې چې کوم دی موږ سره په دې نه کلاټ کېږي چې دې کې موږ سره کیلشیم دې نه کیلشیم ریموو کړی وي. کیلشیم په دې کې نه چې دې کې ته بلډ واچې هر څومره ورځې پرتې وي میاشتو پورې هر څومره پورې نو دې کې به چې کوم دی تاسو سره بلډ نه کلاټ کېږي د دې د وجې. او فار ایگزامپل موږ سره دې کې بلډ پروت دی سبا چې کوم دی زموږ په کار وي بیا چې کوم دی موږ دا شیک کړو نو دې کې موږ سره ټیسټ بیا نه کلاټ کېږي بلډ نه کلاټ کېږي. او دې کې مختلف ټیسټونه دي دې کې چې کوم دی سی بي سي او ایسار او نور ډېر ټیسټونه چې کوم دی موږ کېږي هغه بیا فردر ټیسټ کوو. او چې کوم دی تاسو ته لکه ما وویلي دا چې کوم دی کیلشیم ټیوب دی نو دا چې کله موږ ټیسټ
مونږ سره داسې ډېر ټیسټونه دي چې هغې کې مونږ سره چې کوم دی د ټایم مونږ سره لګي، لکه 10 د شوګر دپاره مونږ سره 10 منټ لګي، یا نور ټیسټونه مونږ سره لګي. نو هغې دپاره چې کوم دی بیا مونږ داسې طریقه کوو چې شوګر واچو، شوګر ریجنټ واچو 1000، لکه فار ایگزامپل په دې باندې مونږ سره دا 1000 دی، دا غټ یا مونږ سره 1000 دی. نو 1000 مونږ چې دې کې واچولو بیا به پکې مونږ چې کوم دی 10 سیرم به پکې مونږ دې کې واچو، ټیک شو. هغه به بیا مونږ 10 منټ دپاره ږدو. نو چې کوم دی مونږ بیا څه کېږدو په دې کې بیا ږدو، دې ته مونږ واټر بات وایو. واټر بات چې کوم دی دا چې کوم دی 37 سنټیګریډ د دې چې کوم دی نارمل دغه دی، ټیک شو. په دې کې مونږ واټر بات کېږدو. نو دې کې مونږ سره د دې ټمپریچر مکمل هر یو شی چې کوم دی مینټین ساتي که نه ټمپریچر مونږ سره. نو چې کله د دې ټمپریچر مونږ سره برابر شي او صحیح میکس شي په دې واټر بات کې، د هغې نه پس بیا مونږ راخلو په دې کې چې کوم دی بیا مونږ دې له ټیسټ ورکوو. نو دغه وشو. او انشاءالله چې دا بیا مونږ سره چې کوم دی سیسټم دی، دا بیا مونږ سره سیسټم دی. نو سیسټم کې چې کوم دی مونږ څومره ټیسټونه دغه کوو، هغه چې کوم دی بیا مونږ سره د دې چې کوم دی خپل سافټویر وي. په سافټویر کې چې کوم دی دې کې مونږ سره بیا مختلف ټیسټونه وي چې کوم دی مونږ سره روټین هر یو شی تاسو څومره دغه کوئ چې روټین دا چې کوم دی مونږ سره روټین ټیسټ دی، ټیک شو جی. روټین ټیسټ دی دا مونږ سره چې کوم دی سرچینګ بار دی، ټیک شو. په دې سرچینګ بار کې چې کوم دی لکه فار ایگزامپل مونږ چې کوم دی RBS، ټیک شو، RBS لکه د شوګر ټیسټ چې کوم دی مونږ سره دی. دا شوګر ټیسټ چې کله مونږ دا چې کوم دی کلیک کوو، ټیک دی جی. نو مونږ سره به داسې دغه غونته کې مونږ سره مکمل هر یو شی چې کوم دی چارټ مکمل هر یو شی لکه دغه شوی وي. نو فار ایگزامپل دا چې کوم دی لکه مونږ سره نیم دی، مونږ ایډیټینګ کولی شو. لکه فرض کا مونږ سره کوم دی فرض کا هر یو نوم ته لیکي، لکه فرض کا سهیل شو جی. او دلته ایئر چینجینګ مونږ سره کولی شو، لکه د څومره وخت دی. بیا مونږ چې کوم دې کې مونږ سره راځي چې کوم دی دا ریفرډ بای چې مونږ ته دا کم ډاکټر راستولی، ډاکټر راستولی. نو دې کې بیا ډاکټر ولیکو، که نه ډاکټر مونږ سره نه راستولی دا مونږ سره سیلف وي. نو بیا به چې کوم دی دا لکه چې په خپله مونږ له راغلی دا سیلف ولیکو. بیا د ټیسټ ریکوایرډ دی چې کوم مونږ سره ټیسټ راغلی وي، نو هغه چې کوم دی مونږ سره ګلوکوز دی لیول دی، لکه رینډم کې دی. رینډم مطلب دا دی چې مونږ سره چې کوم دی په مړه باندې ټیسټ، ټیک شو. رینډم مونږ سره په مړه باندې. بیا دې کې چې کوم دی فاسټینګ ګلوکوز لیولي چې کوم مونږ سره په فاسټینګ کې راغلی وي، نو هغه بیا چې کوم دی مونږ دې کې دغه ګورو، دې کې دغه ډیټ چینج کولی، ټیک شو. چې بس ویم ډیټ باندې تال راغلی د فیمیل 6 چې کوم دی کله فیمیل او که میل دې کې بیا مونږ چې کوم دی دغه ولیکو. بیا چې کوم دی دا مونږ سره سیریل نمبر دی د پیشنټ، یا چې کوم دی زمونږ سره روټین وي د لیبارټرۍ هغه وي. سپیسیمن کې مونږ سره دغه وي چې کوم دی آیا زیاتره ټیسټونه مونږ سره چې کوم دی یورین راځي، نو بیا سپیسیمن مونږ به یورین لیکو. که بلډ وي مونږ به بلډ لیکو، که سواب وي مونږ به سواب کلچر به لیکو. داسې نور چې کوم دی لکه پس وي نو پس به مونږ بیا سپیسیمن کې لیکو. دا کیمیکل پیتالوجي کوم مونږ سره دا ټیسټ دی ګلوکوز ټیسټ دی رینډم، ټیک شو. دا مونږ سره ریزلټ دی، ټیک شو. 217 یا چې کوم دی ته چې کوم دی دا بیا چینج کولی هم شي، لکه فرض کړه 210 شو. د هر څومره تا سره راغو MG پر ډیسی لیټر. او دا چې کوم دی مونږ سره نارمل ویلیو د 80 نه 160 پورې دا مونږ دغه کولی شو. نو بیا چې کوم دی مونږ کله ریپورټ وباسو کنټرول P، او چې کوم دی مونږ سره تاسو چې کوم دی یو پیج وباسي څومره وباسي، نو بس اوکې به وي تاسو سره به چې کوم دی دغه ریپورټ راشي. دا مونږ سره دغه شو. او د ټول نه ضروري چې کوم دی په لیبارټرۍ کې چې کوم دی مونږ سره فریج چې کوم دی ضروري دی. فریج ریفریجریټر چې کوم دی مونږ سره دې دپاره چې مونږ سره چې کوم دی کم ریجنټ وغیره وي، نور څه سامان مونږ سره وي چې د مونږ د لیبارټرۍ دپاره کم استعمالو، نو هغې دپاره فریج مونږ سره ضروري چې تاله چې کوم دی خامخا تا ریجنټ پکې وي. دا چې کوم دی مونږ سره کیټونه اکثر چې کوم دی داسې دغه وي چې مونږ سره کیټونه چې کوم دی خرابېږي، لکه ډېر ټایم پې وړېږي، هغه بیا مونږ سره خرابېږي. ګلوکوز ټیسټ یې مختلف ټیسټونه چې کوم دی مونږ سره ریکوایرمنټ دي. د ټولو نه اهم خبره دا ده چې تا سره چې کوم دی فریج ضروري وي، ځکه چې اکثر چې کوم دی ټیسټونه دغه کېږي تا سره چې کوم دی ایکسپایري، او ته ایکسپایر ټیسټ چې کوم دی ټیسټ ورکړي هغه چې کوم دی تا له رزلټ غلط درکړي. بعضې خلک چې کوم دی ایکسپایر ته نه ګوري بل رزلټ ورکړي، هغه چې کوم دی بیا پیشنټ ته مسله جوړېږي،
او ځان ته مسله جوړیږي. نو ان شاء الله چې کوم دا ټول چیزونه موږ ډسکس کړو. دا چې کوم دی موږ اکوپمنټ ورته وایو یا انسټرومنټ د لیب انسټرومنټ څومره انسټرومنټ دي دا ورته موږ وایو. ان شاء الله چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ان شاء الله ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او کمنټس ان شاء الله وکړئ چې که تاسو ته څه مسلې په دې کې چې کوم دی لکه آینده دپاره تاسو ووایئ چې یاره موږ ته چې کوم دی دا ویډیو جوړه کړه، دې دپاره ان شاء الله ستاسو چې کوم دی موږ به ریسپانس درکوو، 100% به درکوو ان شاء الله. دا ستاسو دپاره ویډیو او خپل دعاګانو کې یاد ساتئ جي او د مور او پلار خدمت کوي ان شاء الله. ځکه چې مور او پلار چې کوم دی دا چې کوم دی د خپل کس دپاره چې کوم دی یو سهاری وي. ځکه چې کوم دی د موږ د دې د وجې چې کوم دی مخکې تللی شو او د ټولو نه سپیشلي چې کوم دی د ټیچر چې کوم دی تاسو ریسپیکټ کوئ او ان شاء الله دعاګانو کې یاد ساتئ. ان شاء الله نیکسټ ویډیو به چې کوم دی موږ د ویډیو د ټیسټونو چې کوم دی پروسیجر به درته ښیو، نارمل ویډیو به درته ښیو ان شاء الله. سم مسلې ان شاء الله موږ به تاسو سره ډسکس کوو او موږ ته اجازت راکړئ. والسلام الله.